شوق میں پیدا شو رب ارینی انظر الیک اللہ ځان راته وښیه چې تا ووینمه چې خبرې واورېدلې نو د لیدلو شوق پیدا شو وکلمه ربه د موسی علیه السلام سره خبرې وکړلې رب العالمین خپل رب بغیر د واسطې نه د دې وجې نه موسی علیه السلام ته کلیم الله ویلی کی د الله سره خبرې کوونکې پیغمبر بغیر د واسطې نه داسې خبرې خو د هر پیغمبر سره شوي په واسطې د جبریل امین خدا بغیر د واسطې نه وي ځکه ورته کلیم الله وایي او دا خبرې د موسی علیه السلام سره دوه ځله شوي دي یو چې ورته کله نبوت میلاوېده نو دا خبرې ورسره د رب العالمین شوي وي دویم د تورات د میلاوېدو په وخت کې ورسره رب العالمین خبرې کړې وي او دلته دقه خبرې مراد دي او د دې خبرو تفصیل علما وایي دا الله تعالی ته معلوم دی چې د دې خبرو تفصیل څنګه او دا په کم انداز سره وي نو د دې علم الله ته دی خو به هر صورت چې کله یې خبرې وکړلې نو شوق پیدا شو ربی ارینی انظر الیک ای رب زما وښیه ماته ځان چې زه نظر وکړم تا ته ای زما ربه د خپل او د ځان زما د من نه دا پرده لرکه دا حجاب لرکه رب العالمین چې تا ووینم نو د لیدلو سوال موسی علیه السلام هم کړی او بنی اسرائیلو هم کړی موسی علیه السلام انتهایی د محبت د وجې نه کړی و چې د الله سره انتهایی محبت او بنی اسرائیلو چې کړی ارین الله جهرتن مونږ ته خپل رب ښکاره وښیه نو هغوی د عناد د وجې نه کړی د تکبر او د عناد د وجې نه ځکه پې الله زورنه راوستې وه زور یې ورته ورکړی سزا زورنه او موسی علیه السلام د محبت د وجې نه وي ارینی انظر الیک ماته وښیه ځان چې زه ووینم تا لره وښیه ماته خپل ذات چې زه نظر وکړم تا ته علما وایي دلته ورته رب العالمین موسی علیه السلام ورته وایي ارینی ماته ځان وښیه چې زه درته نظر وکړم نو علما وایي نظر اول خلق کوي بیا ورته وروسته وایي ماته ځان وښیه نو موسی علیه السلام ورته وایي چې لیدل خو اله کیږي چې اول سړی نظر وکړي نو موسی علیه السلام ورته وایي ما ته ځان وښیه چې زه درته نظر وکړم نو خلق اول نظر وکړي بیا لیدل کیږي نو علما وایي جواب دا دی چې دلته د ارینی معنی دا ده چې ما قادر کا په خپل دیدار باندې ارینی معنی ده رب ای رب زما ارینی ما قادر کا مال قدرت راکا په خپل دیدار باندې پرده د من نه لرکا نو انظر الیک اول ته مال قدرت راکه نو بیا به زه تا ته نظر وکما نو دا ټیک ده چې نظر به د دې نه وروستو کیږي اول الله مال قدرت راکه د لیدلو نو انظر الیک نو بیا به زه نظر وکم تا ته وی الله قدرت راکه چې ودینم چې نظر درته وکم پرده د من نه لرکه رب العالمین ورته څه جواب ورکو قال لن ترانی تما نشی لیدلی هرگز موسی علیه السلام ته وی ته زما په لیدلو باندې په دې عالم کې قدرت نه لري په دنیا کې تما نشی لیدلی نو آیا د الله لیدل په دنیا کې ممکن دی او کنه دی علماء وی ممکن دی کو ممکن نوے نو رب العالمین بدی سی ویلیو چه لن اورا زنشم لیدلے کے دلے موسیٰ علیہ السلام تا رب العالمین دی سی نوی
چې لن اورا زنشم لیدلې کېدلې نه لیدلې کېدلې شمه خو لن ترانی تمی نشي لیدلې. نو معلومیږي دا چې د الله پاک د دې آیات مبارکه نه معلومیږي چې د الله تبارک و تعالی لیدل په دنیا کې ممکن دي خو واقع شوي نه دي. چا لیدې نه دی خو لیدلی ممکن دي. معتزله وایي چې د الله تعالی دیدار چې دی هغه ممکن نه دی په دنیا کې. بالکل د الله د دیدار نه هغې منکر دي. او دلیل څه نیسي؟ وی لن ترانی. دا لن چې دی وی دا د نپي د تعبید دپاره راځي. همیشه دپاره تما نشي لیدلی. اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې لن د تعبید دپاره نه راځي، لن د نپي د تاکید دپاره راځي، خو د تعبید او د همیشګیرۍ دپاره نه راځي. او هغوی وایي چې لن د تعبید دپاره راځي. زمونږ سره دلیل دا دی چې لن د تعبید دپاره نه راځي، ځکه قرآن کې دي فلن اکلم اليوم انسیا. کلن د تعبید د پاروی نو بیا به الله الیوم لفظ نه ذکر کو. د تعبید د همیشوالی او د نن ورځې د یو بل سره منافات دي. بل ولن یتمنوه ابدا. نو که دا لن د تعبید د پاروی نو بیا د ابدن ذکر کولو ته به حاجت بیا نو، دا بیا تکرارو. نو پته لګي چې لن د تعبید د پاره نه دی. بل دلیل فلن ابرح الارض حتی یأذن لی. نو دلته الله غایه ذکر کړل کو لن د تعبید د پاره وی نو بیا به الله غایه نه ذکر کوله. بل نو د دې آیاتونو مبارکو نه معلومیږي چې لن د همیشګیرۍ د پاره نه راځي، د تعبید د پاره نه راځي، لن د نپي د تاکید د پاره راځي. بهر صورت خلاصه و نچوڑ دا دی چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د الله تعالی لیدل چې دی دا به په آخرت کې کیږي، دا به واقع کیږي. دا د احادیثو نه ثابت دي چې لوی نعمت چې مؤمنانو ته میلاویږي نعمت عظما، د ټولو نه لوی نعمت هغه د رب العالمین زیارت دی. دا به په جنت کې کیږي. او په دنیا کې د الله لیدل ممکن دی، عقلا ممکن ده، خو واقع شوي لا نه دي. او الله چا په دنیا کې لیدلې نه دی خو ممکن دي. څنګه؟ د هغې دپاره دلیل څه دی چې د الله لیدل ممکن دي؟ یو دلیل دا دی چې رب العالمین موسی علیه السلام ته وایي لن ترانی، ته هرګز ما نشي لیدلی. نو دی ورته ونه وي چې لن اورا زه نشم لیدلی کېدلی. نو که د الله لیدل ممکن نه وی نو رب العالمین به داسې ویلي چې لن اورا زه نشم لیدلی کېدلی. نو لیدلی ممکن دی. نه الله وایي لیدلی کېدل شمه خو ته مې لیدلی نشي. بل دلیل دا دی که د رب العالمین لیدل په دنیا کې ممکن نه وی نو بیا موسی علیه السلام سوال ولیکو چې الله ځان راته وښیي چې دا ممکن نه وی. نو بیا پیغمبر دعا ولیکوله. نعوذ بالله پیغمبر نه پوهېدو، پیغمبر د یو ناممکن شي دعا کوي. نو معلومیږي دا چې لیدلی ممکن وو. هر چې دا خبره ده چې موسی علیه السلام بیا وروسته وی الله زه توبه وباسم. الله ورته بیا وروسته وی ما نشي لیدی. نو ده ورته وی زه توبه وباسم. نو علما وایي دا توبه د ګناه نه وه چې د ګناه کړي، چې د الله نه د لیدو سوال کړي، دا ګناه نه وه. دا توبه چې د علما وایي دا د عبدیت او د عاجزۍ د وجې نه وه، یا دا توبه د دې وجې نه وه چې الله نه د اجازت نو غوښتې او دعا یې وکړله چې ربي اریني انظر الیک. نو ځکه بیا د توبه غوښتې وه. بل علما وایي رب العالمین موسی علیه السلام ته وی دې غر ته وګوره، که ده په خپل ځای قرارې وموندو نو ما به وویني.
نو قرارې مندل د غر دا امر ممکن دی او الله رؤیت په دې پورې متعلق کو نو چې په ممکن پورې متعلق کو نو پته لګي چې لیدلی هم ممکن شول. ولکن انظر الی الجبل موسی علیه السلام ته رب العالمین وی تما لیدې نشي هرگز. ولکن انظر الی الجبل لیکن نظر وکړه دې غر ته. په دغه ځای باندې خبره تمام شوله چې ته ما لیدلی نشي. اوس رب العالمین د موسی علیه السلام د تسلی او د زړه د اطمینان دپاره ورته یو عملی تجربه ښیي. د عملی تجربې حکم یې ورته وکړو چې دې غر ته مخامخ وګوره نو که دې زما تجلی ته ټینګ شو خو ته به بیا ما ووینې او که دا ټینګ نه شو نو ما نشي لیدلی. کو دې غر زما تجلی برداشت کړله نو بیا ټیک ده. نو چې غر دومره مضبوط دی د انسان په نسبت نو چې دې زما تجلی نشي برداشت کولی نو انسان یې نشي برداشت کولی. نو ولکن انظر نظر وکړه الی الجبل غر ته. فلما تجلی ربه کله چې تجلی وکړله رب د موسی علیه السلام رب غر ته تجلی وکړله په غر باندې خپله تجلی ور واچوله. فلما تجلی ربه للجبال جعله دکا نو اوی ګرځو هغه غر ریزه ریزه ټوټې ټوټې شو. نو تجلی جدا شی دی او رؤیت جدا شی دی. کو څوک وایي دلته تجلی ثابت تا نو تجلی ثابت تا او رؤیت لیدل نپی شوي دي او دا دواړه جدا جدا چیزونه دي. نو دکا دا غر ټوټې ټوټې شو یا ټول غر یا هغه ځای چې په کوم ځای باندې رب العالمین تجلی کړې وه. وخر موسی صعقا را پریوتو موسی علیه السلام را پریوتو موسی علیه السلام صعقا بیهوش را پریوت موسی علیه السلام چې کله دا حالات ولیدل. نو فلما افاق نو هر کله چې بیدار شو موسی علیه السلام په هوش کې راغی سبحانک وی الله تعالی را پاکی ده د هر عیب نه. انی تبت الیک یا الله زه توبه وباسم په خپل درخواست باندې معذرت غواړم. نو امام قرطبي او ټولو په دې باندې اجماع کړې ده چې دا توبه د معصیت نه وه دا توبه د عبدیت او د عاجزۍ وه. وانا اول المسلمین او زه وانا اول المؤمنین په دې خبره چې ستا لیدل په دنیا کې نشي کېدی په دې باندې زه د ټولو نه اول یقین کوونکی ما پوه شوم چې ستا لیدل په دنیا کې نه کېږي. نو وانا اول المؤمنین الله زه پې اول یقین کوونکی م په دې خبره باندې. فرمایي ولما جاء موسی کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا هغې مقررې نیټې زمونږ ته وکلمه ربه خبرې وکړلې د سره رب د نو قال اویل د ربي ای رب زما ارینی انظر اخیا ما ته انظر الیک چې زه نظر وکم تا ته. نو قال او فرمایل رب العالمین لن ترانی ته هرگز نشي لیدی ما ولکن انظر لیکن اګوره الی الجبل غر ته فإن استقر مکانه نو کو دې ټینګ شو په خپل ځای باندې فسوف ترانی نو زر ده چې ته به ما وویني. فلما تجلی ربه هر کله چې خپل نور ښکاره کو رب ستا للجبل غر ته جعله نو وی ګرځو هغه دکنه ریزه ریزه وخر موسی صعقا پریوتو موسی علیه السلام بیهوش موسی علیه السلام پریوتو. علما وی دا بیهوشتیا یا یوه هفته وه یا یوه ورځ او یوه شپه وه. نو فلما افاقا نو هر کله چې په هوش شو نو قال وی ویل سبحانک پاکی د تعالی را
تبت الیکا توبه کړې د ماتا ته وانا اول المؤمنین او زه د ټولو نه اول یقین کوونکی ما